محترمو کتونکو ناظرینو، الله تعالی هم سره د ما کامل ایمان نصیب کا او الله تعالی مونږ تاسو لا سره د کامل ایمانه مرګ را نصیب کی او بیا مرګ هم د شهادت مرګ دی الله مونږ تاسو لا را نصیب کی. ناظرینو کتونکو کا او کتلی شي جرنلی او قرآن پاک مختلف سپارو ته وکتلی شي، احادیث نبوي ته وکتلی شي او نو په دا دنیا باندې دغه دنیا او دغه ځمکې او دغه غرونو مختلف قسمه عذابونه لیدلی دي. خدا دعا هر وخت په کار دو دی الله په دربار کې چې الہ العالمین مونږ د هر قسم آسمانی او زمینی مصیباتونه، عذابونه او د آفاتونه په خپل قدرت باندې محفوظ کی او معمول کی. رونو کو کتلی شي د نوح علیہ السلام د دور خبره چې نوح علیہ السلام په دور کې نوح علیہ السلام ډیره خواري وکړه په خلکو، ډیر زیات مشقت برداشت کړو او 9.5 کاله چې ته خلکو پسې ګرځې او خلکو ته یې چې قولو لا اله الا الله تفلحو، لا اله ووایئ د یو الله عبادت شروع کړئ او تاسو به کامیاب شو. او دا نوح علیہ السلام هغه جلیل القدر نبی مبارک دی چې اولنی کافر لا دی راغلی په دنیا په مخ باندې. دې نه مخکې کوم یو نبی کافر لا نه راغلی، خو که راغلی نوح علیہ السلام اولنی هغه نبی مبارک دی چې کافر لا اول راغی. هغه 9.5 کاله د خوارو نه بعد تقریبا 80 کسان د په خوله باندې او د په لاس کې لاس ورکړو ایمان راوړ چې په هغې کې 40 سړي او 40 زنانه وي. او هغه نوح علیہ السلام په قوم باندې هغه طوفان راغی او هغه هر څه تش نس شول. په تمامه دنیا باندې شپږ میاشتې دا اوبه ولیاړې وې، دا سیلاب ولیاړو او بیا داسې سیلاب چې د غرونو نه اوچتو، خو الله تبارک وتعالی هغه مؤمنان ته نه محفوظ کړه او کافران تباه شول او ذلیله شول. بیا که وګورئ عادیان چې دا د هود علیہ السلام قوم، د هود علیہ السلام قوم ډیر غټ غټ کسانو. روایاتو کې راغلی چې یو کس پکې 500 فوټ، یو کس پکې 300 فوټ، یو روایت کې 700 فوټ هم راغلی چې هغه غټ پکې 700 فوټ او هغه ټول نه کم پکې 300 فوټ. دومره غټې غټې سټې، دومره غټ غټ مجسم، دومره غټ غټ جسم والا خلکو. خو چې کله د هود علیہ السلام نافرمانی وکړه او د هود علیہ السلام په تعلیماتو باندې دوی را نغلل، نو الله تبارک وتعالی په هغوی باندې هوا وچلوله. هغه 8 ورځې مسلسل هواګانې د شپې او د ورځې پې وچلېدې او دا غټ غټ خلک په غرونو کې ځان دپاره سورنګانو ښکلي وو، هغه د دوی کورونه وو، هغوی ته دوی ننوتل او الله تبارک وتعالی دا ریګونه د هوا په ذریعه باندې اوچت کړل. هغه سورنګونه یې د دوی قبرستان جوړ کړو، د دوی هدیرې یې جوړې کړې او دومره سخته هوا چې د قبرو هغه مړي هغه په دې هوا په ذریعه باندې را وویستلی شول. دومره تیزه هوا او اوښان چې څومره غټه سورلیدو، څومره غټ ځناور دي، هغه به پاس په فضا کې تاوېدل. دا عذابونه راغلي دي رونو. بیا که وکتلی شي د لوط علیہ السلام قوم چې هغوی به د نارینهو سره زنا کړه، بدفعلي به یې کړه. الله تبارک وتعالی په لوط علیہ السلام په قوم باندې دا عذاب راوستو چې مکمل هغه قوم چې 4 لکه آبادۍ باندې مشتمله وه، په 4 لکه نفوسو باندې جبرائیل علیہ السلام د پړشمي په ټیم کې هغه مطلب چې هغه ځمکه اوچته کړه او اسمان نه یې را الټه کړه او را ګزارې کړه. ځکه چې لوط علیہ السلام قوم یو بې دا کوترې ساتلې او شپلي به ورته وهلو، د یو بل د پردې خیال به چونکې نو، ځکه چې بل په خپله کمره باندې وخېجي خامخا ګاونډي کور به ښکاره کېږي. بل دا چې په لارو کې به ناستو شوکې به یې کولې، غلې به یې کړې، ډاکې به یې کړې. لوط علیہ السلام قوم یو دا هغه مو چې شپلي به یې وال، خلک به یې په تیږو باندې ویشتل، دا پازابېدل به یې کړل. هغه قوم مکمل طور باندې تباه شو. د شعیب علیہ السلام قوم ته وګوره څه جرم یې و، ناپو په تول کې به یې کمی زیاتی کړو. کوم شی به چې دړی و هغه به یې مطلب 3 سیره مثال په تور ورکولو، کوم شی به چې سیر و هغه به یې څه کم سیر د سیر په شکل باندې خرڅولو، ګز والا شی به یې څه کم ګز مثال په تور باندې ورکولو. الله تبارک وتعالی په هغې باندې تبعی راوسته. جبرائیل علیہ السلام د شعیب علیہ السلام په قوم باندې چغه وکړه، یو کړکۍ پې وکړه
او د هغه کړي کې دومره زورداره کړي کوه چې د هغې کړي کې نه او د هغې چغې نه زلزله جوړه شوه او هغه قومونه یې تباه کړي دي. حاضرینو بیا که وکتلی شي د نبي علیه السلام په دور کې کافرانو څومره د دین پورې مسخرې، حضور علیه السلام مبارک ته څومره تکالیف. رونو دا عذابونه راغلي په دغې مخ د دنیا باندې، دا عذابونه دا تکالیف راغلي دي د صالح علیه السلام په قوم باندې. هغه هم جبرائیل علیه السلام یو چغه پې ووهله او تمام خلک بیا مړه پراته وو. رونو د الله د عذابو څوک قابل نشي جوړېدی چې وایي چې نه زه به برداشت کم، نشي برداشت کولی. د الله طرف نه چې کله امتحان په شکل کې عذاب راشي، مصیبت راشي، الله پاک نه به مونږ د هغې معافی په بدل کې خلاصیږو. دا مصیبت چې په دنیا کې نن راغلی دی، الله ته به زاری کو، الله نه به سوال غواړو او الله ته به فریاد او ژړا کو او الله پاک نه به د دې معافي غواړو. الله دې مونږ تاسو د هر قسم د دنیوي او د اخروي او د قبر د عذابونه په خپل حفظ او امانت کې مونږ تاسو مامون کی. آمین یا رب.